په چیف جسټس باندې ملګرو یو بل ډیر زیات غټ الزام ولګېدو عمران خان پرون خپلو کارکنانو حوالې سره ډیر اهم خبر مخې ته راوړی دی او کم فواد چودھری چې نن ملګرو د عدالت نه ووتو او بهر د هغه سره کم کردار وشو نو دغه ټول خبرونه در سره په دې ویډیو کې شریک کومه خو خپله قیمتي رایې په کمنټس کې لازمي او ویډیو د نورو ملګرو سره شریک کړئ ځکه چې ټول ملګري میسیجونه کوي نوید به موږ سره دغه خبرونه شریک کوه چې کوم د نن ورځې خبرونه دي اول خو یو ډېر زیات افسوسناک خبر تاسو سره شریک کوم ملګرو نن چې په سوات کې کومه واقعه شوې وه سنګوټه یو پبلک سکول چې کوم دی په هغې کې فایرنګ شوی دی یو ماشوم چې کوم دی هغه وفات شوی دی یو زنانه او څلور چې کوم ماشومان دي نو هغه زخمیان شوي دي الله جل شانه دې هغه ماشومانو ته صحت کامله ورکړي او بل چې کوم ماشوم وفات شوی دی نو د کور خلکو له دې الله جل شانه د زړه صبر ورکړي او څومره چې هم زمونږ سکولونو والا اواز اوري نو هغه څوکیدارانو ته وایو چې خیر دی لږ احتیاط کوئ که د دغې علاقې مونږ څوک ګوري نو د هغه چې کوم ماشومان زخمیان دي نو د هغې حوالې سره اپډیټ په کمنټس کې زموږ سره شریک کړئ چې ټول ملګري ته خبر شي اوس راځو ملګرو د نن ورځې خبرونو طرف ته اولنی چې کوم خبر دی د چیف جسټس حوالې سره نو چې تاسو واورئ خندا به درله هم درشي چیرې یو دومره غټ الزام په چیف جسټس باندې لګي هغه الزام څه دی ملګرو انګلیش خو موږ له هم نه راځي خو په اردو کې هغه ټرانسلیشن کړی دی ملګرو نو هغه څه آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی چاته عمران خان ته کله چې عمران خان عدالت ته غالبا په پهلا ځل باندې راغلی نو چیف جسټس ورته دا خبره کړې وه چې آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی دغه چې کوم الفاظ دي نو موجوده حکومت دغه الفاظ راغستي دي او په چیف جسټس باندې غټ الزام لګولی دی چیرې تا ولې عمران خان ته دا خبره کړې وه چیرې ته مې ولیدې نو ډېر زیات خوشحاله شومه که دغه د چیف جسټس ملګرو دغه الفاظ راوړي د هغې حوالې سره دا هم راغله چې چیف جسټس هر چاته دا الفاظ وایي چې څوک هم عدالت ته راشي نو وایي هغه ته ډېر په مینه او محبت باندې دا الفاظ وایي خو هغه نور یې سیټ ته کړه عمران خان ته چې کله دا لفظونه وویله نو هغې ته راوچت کړه چې وجه څه وه چې چیف جسټس عمران خان ته دا خبره وکړه چې ته مې ولیدې نو ډېر زیات خوشحاله شومه بل طرف د ملګرو چې کوم احتجاج شروع دی کومه درنه شروع ده نو که په هغې کې داسې قسم الفاظ دوی استعمالوي نو دا خیر راځئ دا واورئ دغه الفاظ تاسو واورئ د ملګرو دغه نازیبه الفاظ که هغوی استعمالوي نو دغه پوینټونه مخې ته نه راوړي خو که چېرته دلته چیف جسټس عمران خان ته دا وویل چېرې زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې ته مې په عدالت کې ولیدې نو دې خبرې له یو هوا ورکړې ده چېرې دا چیف جسټس آخر ولې عمران خان ته دا خبره وکړه بل طرف د ملګرو د فواد چودھری حوالې سره تاسو ته پته ده چې ګرفتاریانې شروع دي د پی ټي آی سره کوم خلک تعلق لري نو هغوی نیولی کېږي نو نن فواد چودھری چې کله عدالت ته لاړی عدالت له طرفه هغه ته ضمانت میلاو شو چې کله هغه د عدالت نه ووتو ملګرو او ګاډي ته وختو نو پولیس والا راغله او د هغې مخې ته ګاډی ودرو او فواد چودھری چې کوم د پنجاب پولیس دي نو هغوی ګرفتارو فواد چودھری چې کوم دی هغه دروازه کولاو کړه او واپس هغې عدالت ته لاړی او جج صاحب ته یې وویله چې راشه تا کومه فیصله وکړه نو هغه ګوره د پنجاب پولیس نه مني نو د فواد چودھری حوالې سره دغه اهم خبر مخې ته راغلی دی ملګرو چې فواد چودھری یو ځلې بیا عدالت ته منډه کړې ده چیرې راشه صاحبه تا چې کومه فیصله وکړه تا ماله ضمانت منظور کو خو ستا د پاسه چې کوم د پنجاب پولیس دي نو ګورئ هغه ستا نه زورور دي ستا فیصله د سره نه مني کوم ملګرو احتجاج کې چې کوم حالات تیر شوي دي نو د هغې خلاف دغه چې کوم کسان دي د پی ټي آی نو هغوی ګرفتاري شروع ده چیرې ملک ته نقصان رسولی دی دلته عمران خان پرون یوه خبره مخې ته راوړه خو دغه خبره ډېره زیاته اهم ده او د پوینټ خبره ده په دې خبره باندې ځان پوهه کوي عمران خان دا خبره مخې ته راوړه ملګرو چې زه ما همیشه زما چې کوم د پارټۍ کارکنان دي او زما سره مینه لرونکي کسان دي نو هغوی ته همیشه ما د پرامن احتجاج کال ورکړی دی او زه دغه خپلو کارکنانو نه ډېر خوشحاله یم چې کله هم احتجاجي یا داسې ریلي وي نو هغوی پرامنه طریقې سره کړی دی خو چې کوم حالات تیر شوي دي نو دال میں کچھ کالا ہے هغه خلک وایي که نه خو دلته چې وګورې ملګرو نو پوره دال چې کوم دي نو هغه تک تور دي نو عمران خان دا خبر راوړه چې زه به شفاف چې کومه انکوایري دی نو که چېرې دغه شفاف انکوایري کېږي نو زما سره داسې قسم ویډیوګانې موجود دي چې هغه زه مخې ته راوړم نو دود کا دود او پانی کا پانی به وشي څنګه ملګرو هغه وایي چې دا کوم انتشار جوړ شوی په تیر احتجاج کې د پی ټي آی له طرفه نو په هغې کې داسې خلک موجود وو چې هغوی انتشار جوړ کړی دی هغه کمې ویډیوګانې دي هغه خو به عمران خان مخې ته راوړي خو شرط یې دا ایښودی دی چې صاحب شفاف چې کومه انکوایري ده چې هغه وشي دا عمران خان یو بله ډېره اهم خبره مخې ته راوړه
چې یاره کله زه په ګولو باندې ولګېدم نو په هغه ټایم کې هم زما کارکونانو زه زخمی وم زما حالات د مرګ وو خو د هغې باوجود هم زما چې کوم کارکونان دي نو هغوی چېرې هم غلط کار نه دی کړی نه توړ پوړ کړی دی نو زه خو دا حیران یم چې زما په ګرفتارۍ باندې زما کارکونان آخر ولې داسې چل کوي نو واقعي ملګرو د هغه خبره ټیک ده چې کله د یو پارټۍ مشر وي او بیا د عمران خان سره محبت خو تاسو ته پته ده چې ټول پاکستانیان ډېر زیات محبت لري نو چې په کم ټایم کې هغه په ګولو باندې ولګېدو نو په هغه ټایم کې هم کارکونان پر امن او هغوی داسې قسم خبره مخې ته نه ده راوړې چې یا یې توړ پوړ کړی دی یا یې ملک ته نقصان رسولی دی خو د دې خو به ملګرو چې کله وخت راشي نو پته به ولګي چې دا کم توړ پوړ شوی دی نو دې کې د چا لاس دی بل ملګرو اعتزازا کوم چې ماهر قانون دی دې سیر کې تاسو ته تصویر ښکاري هغه هم یو ډېر د پوینټ او ډېره اهم خبره مخې ته راوړې ده هغه دا خبره کوي چې د کوم ځای نه احتجاج شروع کېدو هغه چوک نواله چې کوم توړ پوړ په هغه کور کې شوی و هغه ویډیو به تاسو کتلی وي نو هغه کور یادوي چې د کوم افسر کور و نو اعتزازا کوم ماهر قانون چې دی هغه دا خبره وکړه چې دغه چوک نواله او د دغه افسر د کوره پورې تقریبا د 2.5 غنټو سفر دی نو بیا چې پیاده سړی ځي او په لاره کې رکاوټ هم نه وي نو په 2.5 غنټو کې سړی رسي نو څنګه د یو کال سره او एकदम د عمران خان د ګرفتارۍ سره په دغه کور باندې کسان ورغله او توړ پوړې په دغه کور کې وکړو بیا دا دومره فاصله چې دغه کارکونانو طی کوله نو په دغه ځای کې پولیس چېرته و کوم غټ افسرانو د پولیس نو هغوی چېرته و چېرې دغه کسان یې منې کړی وې خبرې مطلب دا دی ملګرو چې کوم انتشار شوی دی او کوم توړ پوړ شوی دی نو په دې کې د ډېرو عجیبو خلکو لاس دی خو چې وخت راشي ملګرو نو پته به ولګي کمنټس کې زموږ سره خپله قیمتي رایه لازمي شریک کړئ ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ملګري د دې خبرونو نه خبر شي چېرته مې الله خان آباد او خوشحاله ساته اخر کې یو واس پاکستان زنده آباد مسلمان زنده آباد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی وي الله په امان